السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمنو کتونکو د اوګۍ په دوره راغلی وم د ضلع مانسره امیر سره ملاقات وشو. الحمدلله د هغې هغه انټرویو مونږ واخیستی شوه. بیا زموږ خواهش و چې مونږ ناظم وحدت المدارس الاسلامیه پاکستان حضرت العلامه مولانا قاری شاد محمد میرانی صاحب سره ملاقات وکړو، چونکې هغې دلته کې دي. نو دا زموږ دپاره خوش قسمتي وه او موږ د هغې شکریه ادا کوو، د هغې مننه کوو، چونکې هر سړی مصروفه دي، چټیانې دي، مدارسو او علما کرام بهر دي، په سفرو دي. نو دوی الحمدلله موږ له ټایم راکړو، د دې ډېره مننه. مولانا صاحب اول خو ستاسو تعارف کول غواړو چې ستاسو پوره نوم څه دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو دومره اوږد سفر وکړو او دلته راغلی او موږ سره کېناستی. الله رب العزت دې تاسو د راتلو ډېر لوی اجرونه راکړي. آمین. زما نوم پوره حافظ شاد محمد دی او میرانی چې دا زمونږ کلی دی. قوم زمونږ اخوندخیل دی، یوسفزی کې اخوند دریزه و بالواد کې لوی مجاهد چې کوم تېر شوی دی هغه زمونږ نیکه دی. یوسفزی شاخ کې مونږ اخوندخیل قبیلې سره تعلق دی او نوم زما حافظ شاد محمد میرانی د بټګرام سره نږدې برغر کې کلی دی. د هغې نوم میرانو دی، نو زما نسبت اکثر هغې ته دی. وړوکوالي کې به تاسو ته والدین یا استادانو به څه نوم اخیسته؟ نو وړوکوالي کې مختلف نومونه وو، لیکن کله چې مدرسو ته راغلی یم نو بیا زما دغه شاد محمد مدرسې کې دغه نوم دی، شاد محمد. والد محترم څه نوم دی؟ زما د پلار نوم محمد ایوب میا، حاجي محمد ایوب میا. د دغه نوم او دغه نوم وړوکوالي نوم دی. ستاسو تاریخ پیدایش؟ زما تاریخ پیدایش دی 1968 دی. ماشاءالله. د کوم ځای دغه علاقې چې کوم تاسو یاد دا زمونږ بټګرام میرانو، اصل ضلع بټګرام جی او میرانی دا زموږ کلی دی. دغه ځای ماشومان څومره دي؟ ماشومان څلور هلکان دي او تقریبا شپږ جینکۍ دي. څه مصروفیات دي نن سبا؟ نو هلکانو هلکان یو دوره کې سبق وي، یو رابعه کې دی ماشاءالله. او جینکۍ چې نو هغه درې فارغ شوي دي ماشاءالله. او دوه سبق وي لکه. شاباس. ماشومان کوم دي تیر کړی؟ نو اکثر پرایمري پورې هلته کلي کې وم او شپږو اتو کالو پورې، او بیا حفظ قرآن دپاره راجا بازار راولپنډي جامع انوار العلوم د سید چراغ الدین شاه صاحب مدرسه هغې کې ما حفظ کړم. دا بیا کله چې حفظ وکړو نو بیا دلته زمونږ پوره خیبر پښتونخوا کې مشهوره مدرسه مهد القرآن الکریم مانسره د ډب قاری فضل عربي صاحب تجوید کې دا مشهوره. نو 2 کاله بیا هلته ما تجوید کړی لکه ماشاءالله. او کله چې هلته نه تجوید نه فارغ شوم زما خیال دی دا 1980 خبره وه. نو بیا ملګرو تیاري وکړه چې راځو کراچۍ لوی غټو مدرسو ته. زموږ مانسرې کې استاد و د تجوید، هغه هم ترغیب راکړی تاسو کراچۍ ته لاړ شئ. لکه زما خپه خوږ شوه کلي کې، ملګري لاړل او زه پاتې شوم. نو بیا ما ته چا وي یاره اوګۍ کې مدرسې شته نږدې بټګرام کې دې علاقو کې هغه وخت مدرسې نه وي. زه چې رالم د خطیب صاحب سره ملاقات وشو او د دوی ابتدایي مدرسه وه. نو ابتدایي بیا 2-3 کاله ما دوی سره دلته وکړل. تاسو عصري علوم څومره کړي دي؟ نو مخکې خو موږ دغه پرایمري کړی وه، بیا وروسته چې دا وشله نو بیا میټرک مې کړی و، بیا ایم عربي مې د څه ورته فاضل عربي او کوم هغه وخت کې دا مروجو بورډونو د هغې فاضل عربي او دا څیزونه مې کړي وو، ادبي عربي او فاضل عربي او دا کورسونه په هغه وخت کې چلېدل؟ جی کوم چې چلېدل هغه ما ټول کړي وو. سن فراغت کله او کوم ځای نه شوی دی؟ دا سن فراغت 1990 دارالعلوم کراچۍ نه دي. ماشاءالله. ستاسو استادان خو هم ډېر دي که قابل قدر؟ الحمدلله زمونږ استادان ډېر دي، خو دا ده چې د حفظ استاد زمونږ قاري سید منور شاه صاحب هغه د چتر علاقې و، حفظ ما مکمل د هغو نه کړی دی. او بیا داسې مشهور استادان خو ډېر دي، مشهور استادان لکه حضرت خطیب صاحب 2-3 ځله ترجمه کړی. بیا شیخ عبدالسلام صاحب 2 کاله هغونه تفسیر کړی دی. او بیا شیخ القرآن صاحب رحمه الله د پنځپیر مشر شیخ صاحب
2 کاله هغه سره پاتې شوم. د کم کال کې تاسو؟ دا زما خیال 83-84 و. زه وړي کوم زه ولا کوم زما خیال ولا ثانیه داسې کتابونه هغه وخت کې تاسو سره څوک داسې قابل قدر شاګرد و چې نن نام ورده لګا زموږ سره مرګري نو موږ به چې راسو شیخ صاحب چې نو دومره ترجمه کې کېناستل شیخ صاحب پورې ورته ناسو دې ورته موږ ناسو زموږ موجوده کوم امیر محترم دی تو ترجمه کې ناسو بل دا مولانا عبید الحق صاحب د سوات والا عبید الحق صاحب او مولانا سیف الله صاحب دا کوټه د سوات والا او دا مولانا عبید الحق صاحب د سرکای بابا زوی چې کوم دا موږ درس کې تقریبا یو ځای پنځپیر کې. تاسو کوم جماعت کې پاتې شئ؟ موږ هلته یو کال جامع مسجد کې بل کال ډبې جماعت ورته وي ډبې مین جماعت یو کال جامع مسجد کې بل کال ډبې جماعت. طالبانو کې تاسو ډېر بهترین ملګری څوک و؟ نو مختلف پاتې شوي دي لکه تقریبا بیا هم داسې یو مشهور دا مولانا زه مدرسې کې استاد دی زمونږ دلته ملګری د مولانا غني احمد صاحب او بیا مولانا سیف الله صاحب د سواتو او بیا د قبایلو مولانا ابراهیم الله صاحب د بیلو مولانا عبدالوکیل صاحب دا زموږ سره کراچۍ مولانا طیب صاحب چې کوم د سابق صاحب زوی دا موږ سر یو ځای لکه اوس نور هم ډېر کسان. تدریسي خدمت ستاسو دی؟ نو دغلته شروع نه چې زه راغلم نو کله کراچۍ کې موږ دوره کوله نو زموږ امیر محترم شیخ صاحب راغی ما ته وی چې یاره کله ته فارغ شلې نو ته بیا پنجپیر ته راشه. وایي جی ما ته خو ګوی مفتي صاحب وینا کړله وایي ښه زه صحیح نو مفتي صاحب کراچۍ ته تللی او د خطیب صاحب ورور چې کوم وفات شوی دی حفیظ الرحمن مفتي صاحب مفتي حفیظ الرحمن صاحب نو هغه کراچۍ کې ما ته وی چې یاره ته فارغ شلې نو کله به ته اوبۍ ته راځې. مګر نه وی که راغلی یم دلته جواب قضیې نه بس دلته یې پاتې کېږم. کوم علماو نه تاسو قرآن تفسیر زده کړی؟ قرآن خو ما تاسو ته دا عرض وکړو چې خطیب صاحب شیخ عبدالسلام صاحب مشر شیخ صاحب او زموږ امیر محترم چې دی کوم موجوده شیخ طیب صاحب ته نه موږ اخري 2 سپارې چې نو شیخ صاحب به ورځې درس کو نو مازدیګر به هغه 2 سپارې ویلې نو هغه 2 سپارې اخر شیخ صاحب هم بیا ویلې وي کنه دو به درس جامع مسجد کې درس کو د 2 سپارو بیا کراچۍ ته راغلو هلته مختصر دوره وه هغې کوم شریک شیم نو دغه کسان زما د قرآن استادان دي. دې خو تاسو کوم مدرسه کې تدریس کوئ؟ دې وخت زه جامع سعیدیه اوږی کې دارالعلوم سعیدیه اوږی کې کوم خطیب صاحب مدرسه ده او هغې کې زه دین علاوه بله مدرسه کې؟ نه بله مدرسه کې. څه عهدې منې تاسو څه کار کوئ مدرسه کې؟ نو مناظم تعلیمات اوسه پورې هم دې کاله پورې هغه وخت 90 نه واخله او دې کاله پورې زه د مدرسې ناظم تعلیمات او دې کال چې مصروفیت زیات شو د وحدت المدارس نو هغه ناظم تعلیمات او د ما څه کال پرې خوده لکه تاسو ځان سره نایب اغسته او برقرار وي نو خو کار نه کېده لکه نایب وو خو بیا هم لکه مدرسې د ما ټایم نشو ورکول. مدرسې کې څه طریقه کار اسباق څنګه لیکي تاسو نظام سره؟ الحمدلله زموږ د 2 کالو نه خو د وحدت المدارس نصاب دی اول 2 پیریډ چې به ترجمه او بیا ورپسې چې نو هغه مستقل هغه 12 پورې اسباق دي به څه کتابونه مسپهین پسې دا ترتیب دی. چټیانو کې به څه ترتیب؟ چټیانو کې خو غټو چټیانو کې د دوره تفسیر پړاو ما بډګرام کې مخکې کلی کې پړاو د 20-25 کال پورې د 15 کال وشله چې بډګرام مسجد اقصی کې شعبان رمضان درس هلته او نور چې نو داسې چټیانو د مدرسې کې راتلونکي وخت کې ستاسو څه ارادې دي؟ کار پکې جاري دی تعمیراتي کارونه هم دي ستاسو څه ارادې دي چې مستقبل کې څه کول غواړئ؟ نو اراده مې دا ده چې انشاءالله درس و تدریس سره الله وابسته وساتي او وحدت المدارس سره څه کار وکړو چې الله دې له ترقي ورکړي. دې علاقه کې بریلیان زیات دي مدرسې سره د هغې څه او دا خو اوس کم شي دي شروع کې ډېر زیات و خطیب صاحب ډېر محنتونه دي شروع کې ډېر زیات هر کلي کې زموږ ملګري 1 یا 2 به اوس الحمدلله نیمې نه زیات دي تقریبا اوس خو ډېر دغه دی او مدرسې سره اکثر تعاون چې کوم کوي نو کوم همخیال کسان دي هغه کوي لکه نور چارچاپیره کوم دی هغه تعاون کوي نو دا کوم بل مسلک ولدي نو دا مدرسې سره تعلق نه ساتي. تاسو تعلیمات صرف د دې مدرسې وای کدي چې کوم شاخونه ټول تعلیمات تاسو؟ نه زه د جامعه صرف د دې د جامعه سمې ټول شاخونه وحدت سره الحاق کړی دی؟ ټول کړی دی. تاسو دا چې لکه الحاق وحدت المدارس د دې معرض وجود یا د دې جوړېدو څه وجه کېدای شي؟
هغه دا وه چې زمونږ د جماعت میشن توحید او سنت جی او جماعت زمونږ خود مختار او آزاد و څه پروګرام جلسه یا چې اجتماع یا چوټیانی یا بیانات خود مختار خپل امیر او خپل شورا او خپل ترتیب ولکه مدارس زمونږ هغه یو بل بورډ سره هغې کې موږ ته مشکلات دا چې موږ خو توحید او سنت معیار کسان تیارول غوښتل چې معاشره کې د توحید او سنت کار وکړي نو دې لپاره به موږ له نصاب هم داسې پکار ولکه نو هغه نصاب چې موږ له داسې افراد نه مهیا کول چې کوم موږ له معاشرې کې پکارو نو موږ مخصوص دا کړه چې موږ یو نوی بورډ جوړ کړو کې نصاب هم زموږ داسې وي چې زیات پای کې میلان هغه قرآن ته وي توحید او سنت ته وي نو په دې کې موږ د سنت د اصول سنت کې خود په دې کې موږ عرفان کې خود په دې کې موږ تفسیر سره وابسته کتابونه کې خود لل چې موږ داسې کس مهیا شي چې هغه معاشره کې د توحید او سنت کار وکړي هغه نصاب موږ له داسې افراد نه مهیا کول چې موږ ته داسې افراد نه موږ دا ضرورت څخه محسوس کړو چې دا بورډ جوړ شي. تاسو کله ناظم اعلی شو دا ډېر غټ بوج دی غټ ذمہ داری ده څنګه نیوي ځکه پر پاکستان دی لګا نو بس دا د اصل کې د مشرانو د خاص کر کې د شیخ صاحب شفقتونه دي کني دا ډېر مشکل کار دی او کله کله زه مال خوب هم ناراضي سار شي لکه چیرې دا دومره کار دی مدارس ذمہواری دا ټول مدارس نظر په وحدت باندې دی او وحدت کو ګران کار دی لکه دای کار امتحانات مرګور نظر په وحدت باندې دی وحدت نظر په امتحان باندې دی او دا ډېر لوی ذمہواری ده لیکن جو کې د الله رب العزت امداد او نصرت چې شامل خالي نو مشکل نه مشکل کار آسان شي مشرانو دواګانو دي حضرت شیخ صاحب حضرت صاحب نو الله آساني ده دا سوال ځین کې راځي بعض خلک کوي چې یاره دا وحدت دو مقابله غونډه کې جوړ کړ دي وفاق سره د چا خیال چې دا بازار ختم شي او چا خیال چې د عمران خان دی ولین جوړ شي د عمران خان لاړ شي دی به ختم شي تاسو سره اې د چې آیا دا واقعي ده چې موږ د وفاق مقابله کې جوړ کړ دي او کنه نه ما خو تاسو شروع کړو چې دا څنګه خپل ضرورت چې موږ داسې افراد موږ ته مهیا شي مدارسونه چې کوم موږ میشن مخکې معاشره کې چلول غواړو چې دغه ذهن کې یو خاکه وي کنه خالي ذهن کس ته موږ ته توحید او سنت بیانونه هغه څنګه بیان نو ما تاسو ته چې موږ له داسې افراد معاشره کې په کارو چې توحید او سنت کارو کې او هغه شانت نصاب موږ ته برابر نو چې داسې افراد تیار شي نو موږ الحمدلله خپل نصاب جوړ کړ او پای کې ما تاسو ته عرض وکړ چې توحید او سنت او تفسیر سره موافق کتابونه کې خودل الحمدلله نو کوم کسان فارغيږي نو غوزین کې وسنه څخه کوي یا کم از کم پته وي چې دا خبره توحید د دې کتاب کې دا او دې کې دا او دې کې دا ځان لو بیا اسانه سره تاسو مستقبل کې څه سوچ ته چې د وحدت سره موږ دا په مخ ترقیب امید الله نه داده چې ان شاء الله او چې کوم څومره مدارس دي شاد سره وابسته نو ان شاء الله ټول دي سره الحاقم کوي او امید دا دی چې دا په مخه ترقیوم کوي او ان شاء الله چې کوم موږ افراد غواړو نو معاشري لا افراد به مدارس نه تیاریږي ان شاء الله امید دا دی. تاسو نن سبا قرآن درسونه کوئ او د قرآن کم زی دلته ماهانه درس هغه زما بډګرام کې هر 15 له او سار مالي دلته درس شروع دی اوس موږ سورۃ مدثر کې ان شاء الله قریب ختم وکړي د درسونو کې تاسو شاګردان هم دي الحمدلله نام ور شاګرد چې تاسو تذکره کولای شئ خیر ټول مرګ ته ټول مرګري ویل کوس ټول مرګري جماعت سره تاسو وابستګي کړل جدا خو داسې د چې کله نه چې دلته خطیب صاحب سره وابسته شلو نو خطیب صاحب بزیات پنځپیر شیخ نو اغسته مشر نو زموږ ځای کې شوق تا یاره چې موږ شیخ صاحب ولیدل نو موږ یو ځل خطیب صاحب ته غوښتي چې لاړ شي کنه نو زما داسې هم لکه دغه هلک ګیره میره نه وه لکه نو ولاکم که زما خیال له داسې ثانیې کوم زه ترجمې له لاړم نو هغه وخت مې هلته د هزاره ډویژن په سطحه باندې د طلباو تنظیم جوړېده نو طلباو تنظیم هزاره ډویژن په سطحه باندې جوړېده نو بیا د مانسري کسان چې ضلع بټګرام ضلع مانسره دا دواړه یو نو زه د ضلع مانسره او بټګرام دا دواړه یو نه ضلع مانسري هغه وخت کې زه امیر جوړ شوم هغه وخت نه بیت کراچۍ ته لاړو زموږ امیر محترم چې کوم موجوده دی دی راغی سید الرحمن نه شیخ صاحب پنځپیر شیخ صاحب موجوده نو دی راغی هلته هم 200 باډي جوړه کړې هلته الحمدلله هم زه عهدهداران کوم خو دا کار چې دلته ضلع ماسري سطحه باندې دا د پنځپیر چې کوم حضرت شیخ نه موږ دوره کوله نو هغه کال باندې 83 زما خیال دی که دا خواوشا 83 کې نو دلته بیا د ضلع منصري او بډګرام دا دواړه یو زه د دې امیر جوړ شوم طلبه توحید او سنت په نوم باندې موږ کار کوو او بیا کله نه چې نو جوانان توحید سنت جوړ شه
هغه وخت نه واخله تر ختمېدو پورې 15-20 کال زه د نوجوانان توحید و سنت امیر ضلع منصر وم او بیا کله چې وحدت جوړ شو نو مفتي صاحب صدر زه بیا ناظم اطلاعات وم کله مفتي صاحب د خدای وبخښي وفات شو او مفتي حفیظ الرحمن صاحب د خطیب صاحب ورور نو د پټن کوستان کې اجلاس و نو زه نه تلم ولا ما یې زه چې لاړ شم نو دا په ما کره کېږي لیکن بیا مې سوچ وکړ چې زه لاړ نه شم نو پیښه وکړی چې زه یم نو معذرت به وکړم نو هلته مولانا شاه افضل صاحب نوم پیش کړ نو نور شیخ صاحب د نورو ټول تایید وکړه چې مفتي صاحب نه پس چې نو هغه زما نوم پیش کړ چې قاري صاحب به صدر وي زه پاڅېدم ما وی چې زه 100% نه اهل زه دا کار نشم کولی نو خطیب صاحب وی چې ته 100% اهل جو بس خالص شم بیا ما افسې چې ځان به مدرودین کوم او مشر به رښتینی کوم نو بیا هغه وخت نه تقریبا 10 کاله پورې زه د وحدت المدارس صدر پاتې شم بیا کله چې بورډ جوړ شو نو ضرورت دا و چې یاره دا رابطې او ملاقاتونه او داسې ما سره هغسې وسایل نو لکه نو موږ په خپله د ملګرو دا محسوس کړه چې یاره دا شیخ صاحب چې صدر شي نو دا وحدت به ښه په مخه لاړ شي او ظاهر ده چې هغه ښه په مخه لاړ نو شیخ صاحب چې هغه بیا صدر شو زه نایب صدر وم دا 2-3 کاله زه نایب صدر وم بیا چې نو دې دوران کې د امتحان باز شروع شو چې امتحان باز شروع شو نو موږ 3 تنو کمیټي جوړه شوه هغه کمیټۍ کې مولانا عبدالرحیم صاحب او مولانا مفتی ایاز صاحب او زه بیا هغه چې دواړو دا کار ما ته وایي چې دا به ته کوې لکه نو بیا چې دا امتحان نو لکه څومره نظام چې دی کار موږ به ستاسو سره تعاون هغه مخکې وکړو اوس هم کوي لیکن دا دی چې هغه وایي چې دا کار به د دواړو چې دا کار به ته کوې لکه چې موږ 3 منتخب شي او د 3 واړو موږ ته منتخب کړي ته به کوې مانسري کې زموږ اجلاس و خیر هغه جماري هم په راغله ډېر مشکل کار و الله رب العزت وړومبی امتحان موږ لپاره لوی امتحان و ډېر لوی امتحان و پوره ملک کې او وړومبی امتحان و مخکې داسې نه دی کړی دا خاص کر کې موږ وحدت دپاره بیا ټول دپاره ما زموږ د مفتي ضیاء الرحمن صاحب ما ته وي خبره یې وکړه لکه هغې چې موږ په لارې تلو یو ځای ته دورې دغه د وحدت دوره وه سینټر و دورې دپاره د خطیب صاحب ځای نه د ضیاء الرحمن صاحب ده ما ته وي چې خلقو نظر په جماعت باندې دی جماعت نظر په وحدت باندې دی وحدت نظر په امتحان باندې دی امتحان نظر ما ته په تا باندې دی ما یې په غشي دي وویشتم لکه دا ټول نظر په تا باندې دی بس بیا به دا خبره راریارېده نو ما یې که هر کېږو جو زه به یادېږم که پار شله جو بیا ټول یادېږي الله واده سړی کوي که نه منځ کې لاړ شي وګرځي راوګرځي که دا ښه راغله جو هغه سړی بیا ایري او که ناچاقي راغله ته راغلی نو زه ډېر پریشان وم لیکن د الله ذات ډېر شکرګزار یم چې الله محلم خزم داسې امداد الله کړ دی چې هغه تصور نه هم بار زموږ تصور نه هم مخکې الله امداد او نصرت کړ دی او څه آلات او اسباب هېڅ هم نو بغیر د آلات او اسباب نه الله هغه امتحان اول کړ دی نور ورپسې بیا 4 امتحانونه وشلل لیکن لومبي کې څومره پریشاني وه نو بیا دویم کې نه وه چې دویم کې څومره پریشاني وه دریم کې نه وه نور به انشاءالله د وحدت المدارس اسلامیه نه علاوه څه تنظیمي څه عهده شته اخیسته نه جي وحدت المدارس بیا نایب صدر بیا دغه امتحاني کنټرولر دا اوس بیا ما شیخ صاحب ته ویره دا خو چې بل چاته اوس حواله شي نو اوس ناظم اعلی شلمه نو دا وعده بل چاته حواله شي هغه ویره زه سوچ وکړو فلحال به ته دا کار به هم ته کوې لکه نو ما زه بیا خو خامخا خاص کر کې دا دعاګانې چې کوي نو شیخ سراج الدین صاحب او شیخ صاحب خطیب صاحب د دې چې دعاګانې دي په دې باندې دا کار چلیږي لکه نو فلحال اوس د وحدت ناظم اعلی او د امتحان هغه نظام چې الله دې اسانه کړی ته جماعتي رکو سره چې تاسو ملاویږئ اول تپوس څه کوئ ته نه اول تپوس خو زه چې عام طور باندې دا کوم لکه چې ته کوم میشن دپاره جماعت جوړ شي دغه کار کوي که نه کوي چې درس کې شته که نشته لکه ټیک ده او درس شته نو څو کسان پکې شریک کېږي او څو کالو کې ته ختم کوي اکثر زموږ شاګردان یا همزول یا ملګري نو زه ما دا تپوس کوم ته نه کوم مدرسې نو الحاقي نو هغه ته څه تجویز شته شته څه کمې شته الحاق نشي زموږ رکاوټ سره تا ته څه رکاوټ دا تپوس ته نه کوم لکه انشاءالله جذبات صحیح تاسو چې ملګري وینئ ډېر زه خوشحالېږم لکه زه یم چې داسې جذبه ده چې هر یو ملګری چې وینم دی توحید او سنت او بل دا دی چې دا د الله احسان دی چې لرې نه
ما ته اندازه ولیکي چې دا سړی که ملګری نه او موحد لکه جماعتي سړی ما چاته نه لیدلی نو اکثر دا دی چې وینو ولې اجتماع کې شریکېږو اجلاسونو کې شریکېږو نو اکثر ملګري پیژنم چې نه پیژنم نو هغه هم الله وښیي چې دا موحد جدا نه دي کنه بډګرام کې مو روان وو ملا عبدالحی صاحب و نور ملګري نو مخې نه یو کس راغی نو مولانا عبدالحی صاحب ما ته وویل چې دا زموږ د اشاعت کټر ملګری دی ما زه ورته کټر نه یم تا وایې خو زه نه یم معذرت سره ما ویې ولې ما چې اجلاس چېرته مانه نه ده پاتې اجتماع مانه نه ده پاتې دې ما نه درېدلې نو څنګه کټر شو لکه هغه وخندل لکه هغې دا ما کې ستاسو خبره ده مونږ په یوټیوب باندې یو عالم بیان کوو ایرانو هغه چې هغه فارسي کې درس کوو هغه چې ما طرز واورېد ما یار دا پنجشیری دی ما هغه کومنټ کې ولیکل ما دا څوک دی او د سبقونه کوم ځای ویلي هغه ما ته وښول چې دا عبدالغني بدري دی او د سبقونه عبدالله جاجري نه ویلي عبدالغني صاحب او ما دا قدرتي کار دی هغه فارسي زه نه پوهېږم فارسي باندې خو ما زه پوه شوم د پنجشیری دی خو ستاسو په خیال کې د قرآن کریم بهترین د دروس بهترین ذریعه څه کیدی شي چې دا درس عام شي دو اصل کې د خلقو ته اهمیت نشته که نه زمونږ اصل کې الله دې معاف کړي ډېر ملګري دي هغو خپل طرز شروع کړي هغې کې خطا شي لکه اوس مشرانو طرز دی دې سره خلک راغب کېږي هم ادعام کېږي هم اوس یو سړی خپل طرز شروع کړي لکه مز کې نو هغه بیا رکاوټ درس ته جوړ شي لکه که دا ملګري د مشرانو کوم چې د پنجپیر طرز دی د مشرانو طرز دی په دغه طرز درس کوي که نه نو دا ډېر میلان د خلکو پیدا کېږي او چې خپل طرز شروع کړي ما ډېر وکتل چې خپل طرز شروع کړی څه وخت پس چې نو هغه بس ګډوډ شي نه دا طرز خو غیر سوچ فکر نه پس کړ دی که نه نو بس هغه چې پېته کاله محنت وکړه لکه په هغې نه پس دا یو انداز جوړ کړ نو دغه انداز باندې چې زما اندازه دا ده زموږ هم تقریبا کافي عمر و 50 کال نه بره دی نو زما اندازه دا ده چې مشرانو ترتیب مطابق چې درس وکړي ته نو هغې خلک بیا دلچسپي چې بیا راغلی دی او که چې خپل مرضي دې وکړه بس هغه تختی هغه چیرې دغه درس پوره دی لکه ماشاءالله ستاسو تصنیفات شته ما خو مسودې مې خو شته ډېرې دي لکه یو لمعات سنه او بل چې نو هغه احکام رمضان او د مسله حیات النبی او ارشاد توحید و سنت کا موقف دا یو درې زما مسودې دي یو دی دا وفي الحديث قصه ماشاءالله قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الحديث قصه دا یو دغه مضمون دی فی الحديث قصه هغه ما تفصیل کړی دا قصه څه ده امام ترمذی هغه کله ذکر کړ دا کله نه ذکر ما د مختلفو کتابونو درې کاله مهنت کړم هغه مې راجمع کړل هغه باندې د شیخ صاحب او مفتی سراج الدین صاحب او شیخ عبدالشکور صاحب تقریرونه شي او بس جو چاپ شوی نه دی سو بس رکاوټونه دي بس دا د چې قرض نو لا غست نه دی او ما د چاپ کول ما واجب نه دي او قرض به واجب الادا دي الله توفیق درکړي بل چې نو یو کتاب هغه 40 فی الحديث هغه چاپ شوی دی هغه وحدت نصاب کې هم شامل دی تفسیر خو نه شروع کړی انا یو یو دغه دی لکه صرف خلاصه جات ځان سره نوٹ کوم لکه خپل طرز باندې نو تفسیر نشته مرکز طرف نه داسې خدمت حواله شي چې دا کار وکړي کتاب باره کې یا سنوس د پنځپیر مرکز نه راوړي جماعت سره رساله تاسو زیر مطالعه شته توحید او سنت دلته موږ ډیر دا کولای کې سم مضامین هم زما پکې مخکې بشای کېدل لکه او دا د چلته راتلو ما په درې رسالې تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره د جماعت اشاعت توحید ولې بنیاد خو دي شي هغه ما تاسو مقصود دا ویل که څنګه چې معاشره کې نور علما هم ډیرو لیکن علما مختلف ذهنونه ولکه چې سیاست ذهن او بل ذهن او بل ذهن یو ګروه صرف دی میشن د پاره غ نو لکه چې صرف دقه کارو کې قرآن خلق ته ورسي توحید ورسي سنت ورسي نو داسې یو جماعت نو لکه مشرانو کمی محسوس ک چې ځین علما خو سیاست ورید نه توحید بیانې او ته به وټ نه ملويږي تو سنت بیانې نه او ته بیا بدعت منیرت کوي نو بیا خو وټ نه ملويږي داسې یو جماعت په کار د چې وټ او نوٹ سره کار نه جا بالکل ما سلکم علیه من نجر الا علی رب العالمین نو د حواله سره مشرانو بنیاد کې خدا ما مشرانو اوریدوم دغه دي چې زه مشرانو سره شیخ خان سره اکثر پاتې شم ناس پاسي مو سره نه ونوم اوریدي چې مقصد دا چې داسې افرادي چې ووټ او نوٹ سره کار نه جماعت چې کوم مقصد د پاره جوړ شوی دی دغه بنیادی توحید او سنت ډېر کسان دا دي چې لکه هغه دا وایي د جماعت حادثاتي جوړ شوی دی او کنه دا یو خور فکر دا د الوانی شیخ الوانی رحمه الله ډېر لوی غور فکر
سوچ و چې دا توحید په دغه نهج باندې مخکې ته خور شي لکه لیکن هغه نه اخذ کوونکي چې وکنه هغه مختلف ذهنونه ولا کسان نو چا یو شی اخذ که چا بل شی اخذ که زمونږ د مشرانو د اشاعت هغه دا فکر اخذ که چې جماعت د فکر دوم شي او دا فکر لپاره یو جماعت تیم شي دواړه خبرې دي شي تاسو کوم ملکونو سفر کړی تر اوسه نو زه خو سعودي ته تللی یو 2 ځله او نور هسې چې تبلیغي سفر یې زمونږ شوی دی لکه قطر او لندن او یورپ یورپ ته او د علاقو ته سپین ته اندلس ته د علاقو ته زما سفر شي دی تاسو ذریعه معاش سری نو زمونږ کلي کې خو الحمدلله خپل ځمکې ایجادات باندې شته لیکن هغې آمدن دومره نه نور دغه ماشاءالله تاسو مخالفین سره برتاو څنګه دی چې د عقیدې مخالف ملاو شي زم چې بس دا ده چې دی ناپوه دی که دی پوه شي نو دی به زموږ ملګری لکه موږ اکثر زموږ د ملګري لږ سختي وکړي دي داسې معاملات نه داسې نه ده په کار ځکه هغه ناپوه دی که نه چې هغه یو سړی ناپوه دی نو هغه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هم دغه ویل دي که نه رنګونه کې ستاسو کوم رنګ ډېر خوښ دی څنګه عام کلر کې لکه دا رنګونه ستاسو کله چې ما ته زما سپین کلر خوښ دی لکه ماشاءالله خوراک کې زیات تر څه خوښوئ نو زه خپل علاقې هغه دغه زموږ علاقې کې باټان غونې کېږي نرۍ دانې او غوړیکوال نه هغه چې هغه به د چاول کې واچول پخې پای غوړي او پکې واچول مې خو زموږ ډېرې لنګې وي او جدا بسیزونه خپل کېدل نو هغه وخت نه هغه خوراک خلګي لکه فروټ کې ستاسو اوس دی چې نو کله کله دغه کې فروټ کې کومې میوې زیاته خوښوئ نو دا پوخ شلتالو چې کوم دا هم دا موسمي دا سره کوم خبرو من غوسه ډېر راځي کوم خبره جی داسې خبرې تاسو واورئ ته غوسه راځي یاره چې ما مخکې چې ما ته څوک دروغ وایي لکه ما په منې چې دا د کار دا کړی پکې نه هغه معنی کړی دا ما لپاره ګوله وي لکه چې دا یو کار شوی ما کړی نه وایي دا د کړی دی لکه دغه بهتان ورته لګي دغه راته به ډېر سړی ورته به د ښکارېږي څوک تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ ډېر قبولوم لکه خوښي او که نه تحفې ته ډېر ښه نظر سره ګورم ساحل تپوس د مسلې کې جواب نه راځي جواب نه راځي وایي انتظار وکړه چا نه تپوس وکړم پاکستان جمهوري ملک دی که تاسو ته څوک وایي چې یاره زه د وزیر اعظم جوړوم ستاسو ترجیحات به څه کیدی شي یاره موږ اوس چونکې 12 کاله مدرسې کې پاتې شولو دین زده کو او بیا 10 کاله وښوده دې کې د جمهوري تصور یې نشته لکه نو دا تصور لکه ځینې خطیب صاحب نه موږ اورېدی دي نو جمهوریت تصور یې لکه زموږ ذهنونو ته راغلی نه دی لکه چې دا موږ قبول کړو دغې دا سره بالفرض که پارټیونه تاسو ته چې راشي موږ سره ملګرتیا وکړئ دغه ملګرتیا لکه چې ما تاسو ته وایي چې 12 کالو کې زده کړې نه ده او 10 کالو کې پړاو کړې نه ده نو داسې ملګرتیا موږ اخر کې نه کېږي پاکستان حالات خراب دي څه وجه کېدی شي او دغه یې وجه کېدی شي چې دا کوم مشران دي د دوی نظریه یوه نه ده لکه فکرونه بدل دي یو دا چل دی شي بل دا دی شي بل دا ټول کیچړي د راجم شي دي چې راجم شي نو یو خو ناس دلته د فکر خپل دی چې زه ودا کوم بل ناس دلته د فکر خپل دی چې زه ودا کوم چې دا فکر یو شي نو ظاهر ده چې کار به کېږي لکه الله دې ښه کړي ملکونو کې کم ملک ډېر خوښ دی یاره مکه مدینه مې خوښ دي لکه سعودي زموږ چې دوه اهم ضروري دي پکې بل هغې پسې بیا خپل ملک دی لکه مکتب نه کتاب څوک پټوي ته یې ونیسي څه ورسره کوي شي ویلې ده داسې تر اوسه پورې داسې ماشوم غلطي اصلاح څنګه کوي نو هغه چې ماشوم غلطیانې په 2 قسمه دي لکه یو دا چې دا د دې بیا توقع شته ده نه نو هغې باندې ختم بیا ورکوم چې دا کار به دې به ونه کړي او چې بیا توقع نه اتفاقي دغه یو خبره ولاړه نو هغې لکه دومره دغه تاسو خو جماعت کې ډېر وخت تېر شو حادثې به راغلي او داسې واقعیات به راغلي چې تاسو هغه یادګرنه ساتئ چې یار داسې واقع ما سره شوی دی ذهن کې شته نو لکه جماعت کې پاتې شو نو دغه شیخ صاحب رحم الله دا خبره ماته ډېره یادېږي سورت اعراف کې هغه درس شروع اللعنة الله من راغی ما سره دلته قاری ناستو زما شیخ صاحب ته بالکل مخامخ وم شیخونه مولا نو کله به ما تلاوت هم کوم نو بالکل لکه یو منځ کې صرف پټی وه لکه پټی وه مخکې د شیخ صاحب دغه ته بالکل مخامخ چې د هغه د خولې هغه پش په هم پمبنګ لګېده لکه بالکل مخامخ نو قاری نه تپوس کوي انسا عمل کوي دا دغه ورکوي نسه ورکوي لعنته مرفوع دی اللعنة الله علی الظالمین هغه ته دا وایي نو هغه غلی شو ما ته وي نو ما خو د ختیځ صاحب نه ټک اورېدی و دا ټک تشیع القرآن و
نو ما یې د لعنتو چې لعنت الله دا چې نو هغه مقوله ده، مقوله جمله یا جمله مبني تو شاباس هغه ته تورې مخکې ناسي شیخ القرآن دا ویلو چې مخکې څوک کینی هغه نه زه تپوس کوم کوم جواب رانه که رستو کوم بای هغه تپوس ما نه وکړ ما ته شاباس صاحب شاباس دا ته لایق چې د مخکې کینی. بیا د موجوده زموږ امیر محترم او صدر محترم دا کیسټ واخله ځان سره کېده کیسټ په 30 روپۍ هغه وخت کې دا خبر چې په ریکارډ شي نو ما 30 روپۍ ما سره نه ما ډېر وسو کړ 30 روپۍ پیدا نشي دا کیسټ او 30 روپۍ ډېر شو نو یو تن هغه موږ سره درس کې ناسو هغه د کراچۍ دا کیسټ هغه ټیپ کړو لکه زه چې کراچۍ ترم هغه ما ولیده هغه وخت کې ما سره بیا پیسې ما سره 100 روپۍ وي نو ما چې ولید ما مولوي صاحب ما ته یو ځای ناسو ستا یاد شي او یا ولې مې یادېږي زموږ پوره درس یو ځای کړی دی ما تا سره قرآن چې تا ټیپ کو هغه ما 300 کیسټ کې ټیپ کړ دې سو 300 کیسټ کې ما کیسټ په مال رانه کې زه ټیپ کوم ځان نه ولې بنه ما غواړم ستاسو دکان کې مور کا هغه کیسټ بل ته اړو بکنه ست کافي وکوله کافي وکوله ما 30 روپۍ باندې کیسټ واغسته او اوس پورې ما سره پروت دی لکه دا هغه ته ورل شي یوزبیت نت کې مرګي او کله چې نت خو یوزبیت هم دا دا خو تاریخي او حیثیت لري کنه اراکین جماعت ته تاسو سره ورکول غواړئ زه دا وایم اراکین جماعت ته چې زمونږ د مشران چې کنه د اخلاص غرونو د اخلاص سره کوم کار کیږي نو نوم به هم کیږي کار به هم کیږي نو د دې مشران نومونه هم ګډ ګډ ته ورسېدل کار هم ګډ ګډ ته ورسېدل ولې اخلاص وپکې او چې اخلاص نه نوم د پاره کوي نو نه به نوم کیږي نه به کار کیږي صحیح زما د ټول مرګورو ته دا درخواست دی چې الله نه دا سوال پکار دی چې الله موږ اخلاص پیدا کړي او که چا کې دی الله په دې باندې قائم او دائم وساتي نور زیات کړي نو چې اخلاص سره کار کیږي نو دوه کارونه به کیږي هم به نوم کیږي او هم به کار کیږي او چې اخلاص نه به نوم کیږي نه به کار کیږي نو مشرانو کې اخلاص نو غرونو تلاش شته الته نو رسیدل الجزائر کسان درس کې لګا الجزائر کوم ځای نو نوم مو شه کارو مو شه الحمدلله د اخلاص زما دغه پیغام دی. عزتمندو کتونکو ناظم اعلی وحدت المدارس اسلامیه پاکستان دا مختصری خبرې خو موږ کې نورم ډېری دي او وخت هم داسې دی مخام دی او د دې مصرفیات هم زیات دي ان شاء الله العزیز باید سوال کوم تاسو پاتې ان شاء الله بل موقع کې کو ځکه دومره ټایم په موږ واغ نیم غنټه زیات شو نو دومره ناست او کول مناسب نه دي ان شاء الله که ژوند دي ملاقات به سره کو مولانا صاحب ډېر شکریہ ډېر مننه الله قدر